او په دې سلورو امامانو باندې د ټول امت اجماع ده، د ټول امت اتفاق ده چې په دې سلورو ائمو کې چې د کم یو امام اتباع څوک وکړي هغه د قرآن او د سنت اتباع کوونکی دی. په دې کې د کفر او د اسلام خبرې نه وي، اولا او غیر اولا مسائل هغوی ذکر کړی دی. سورة المائدہ آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی مختلف احکام ارشاد فرمائل، او بیا پاغي کې دا ارشاد فرمایل چې ما تاسو باندې ډېر لوی نعمت هغه دا وکړو چې ستاسو دپاره ما ستاسو دین مکمل کو، او تاسو باندې ما ډېر لوی نعمت هغه د دین اسلام په صورت کې تاسو ته مې درکړو، او ستاسو دپاره دین اسلام د دین په طور د مذهب په طور هغه ما خوښ کړو. او چې کله دا یو مسلمان ووري نو فطري طور باندې د هغه په زړه کې دا سوچ او فکر پیدا شي چې د الله جل شانه دومره لوی نعمت په ما باندې دی چې الله رب العالمین د خپل دین دپاره، د خپل عبادت دپاره، د خپل بندګۍ دپاره، د خپل اطاعت دپاره زه خوښ کړم. نو چې د هر مسلمان په زړه کې دا خواهش پیدا شي راشه زه هم د الله بندګي وکم، زه هم د الله جل شانه عبادت وکم، د الله اطاعت وکم، د الله فرمانبرداري وکم. نو د الله بندګي، د الله عبادت، د الله جل شانه فرمانبرداري څنګه کیږي؟ نو هغه د طهارت په حالت کې کیږي، د غلاظت او د ګندګۍ او د نجاست په حالت کې، د جنابت په حالت کې هغه عبادت نه کیږي. نو لہذا الله تبارک وتعالی په دې آیت مبارکه کې د طهارت احکام، د وضو احکام، د وضو فرائض، د تیمم ذکر، د تیمم طریقه او د اودس فرائض هغه ذکر فرمایي. نو چونکې دا طهارت دا بنیاد دی، او حدیث پاک کی جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی مفتاح الجنت الصلاة، د جنت چابی هغه مونځ ده، ومفتاح الصلاة الطهور، او د مانځه چابی هغه طهارت دی، وضو ده. نو یو مسلمان تر هغه وخته پورې جنت ته نشي داخلي دي تر څو پورې چې د منځونو پابندي نه وي کړې، د منځ فرایض دا نه ادا کړي، ځکه چې هر یو تعالی بغیر د چابي نه نشي کولاوي دي. دوانو جهانو سردار مبارک فرمایل مفتاح الجنه الصلاه، د جنت چابي او کنجي هغه منځ ده، او دغسې هر یو منځ د منځګزار دپاره روا نشي کېدي. ومفتاح الصلاة الطهور، د مانځه چابي هغه وضو او اودس دی. نو بغیر د اودس نه منځ نه قبلیږي، بغیر د مانځه نه جنت دروازه نه کولاویږي. نو معلومه شوه چې دا اودس او وضو دا ډیر اهم او بنیادی سیز دی چې بغیر د دې نه الله تبارک وتعالی د مؤمن منځ هغه نه قبلی. هغې دپاره د اودس دپاره فرایض دی، شرایط دی، آداب دی،
او قرآن کریم کی چې کوم سيزونه ذکر دي دي ته فرایض وي. چونکه پدیزه کې ډېر سلورو فرایض او ذکر الله تبارک وتعالى هغه فرمایلی دی چې د ایمان خاوندانو چې کله تاسو پورته کېږئ د مانځه دپاره راپاسې د مانځه دپاره اراده د مانځه وکړئ نو ټول نه وړومبې خپل مخ وینځئ او دویم نمبر باندې خپل دواړه لاسونه وینځئ تر سره د سنګلو او دریم نمبر باندې د سر مسح کوئ او څلورم نمبر باندې خپې د ګیټو سره وینځئ. دا څلور د اودس فرایض دی: مخ وینځل، دواړه لاسونه وینځل، د سر مسح کول او دواړه خپې وینځل. په دې فرایضو کې که چېرې یو ویښته عمره برابر ځای اوچ پاتې شو نو اودس ونه شو، چې اودس ونه شو نو مونځ نه ادا کېږي. لہذا د دې فرایضو لحاظ او خیال ساتل دا لازمي او ضروری دی. چې کله کوم لومبی فرض دی مخ وینځل، د سر د تندي چې کوم ځای نه ویښته شروع کېږي دغه ځای نه د دې زنې لاندې پورې د یو غوږ نرمۍ نه د بل غوږ نرمۍ پورې دې ته حدود 4 وي، د دې وینځل فرض دی. او ورسره د سترګو چې کوم دا اندرونی حصہ ده د اودس دوران کې د چرندام دوران کې د مخ وینځلو په دوران کې سترګې ډېر کلک بندول دانې پکار، ځکه چې بعض اوقات چې سترګې ډېر کلک بند کړې شي نو دې کې دننه حصہ هغه اوچ پاتې کېږي او دا په فرایضو کې داخل دی. لہذا سترګې به معمولی ډیله ساتي چې دا د سترګو دا څه نه څه چې کوم اندرونی حصہ ده دا هم ورسره لمدي شي. او دغسې چې کله ګیره غټی نو بیا د سرمنې وینځل فرض نه دی، ګیره به لمدی، د ګیرې خلال به هم کوي، ګیره به وینځم. او چې کله ګیره نری وي او سرمنې ته اوبه رسېدل ممکن وي نو بیا د ګیرې دا سرمن د ګیرې لاندې چې کوم سرمن دی زنه ده دا لمدول بیا فرض دی، دا سرمن لمدول بیا فرض دی. بعض اوقات ګیره ګڼئ نو بیا لاندې اوبه ډېر په مشکله رسي نو صرف دا ظاهري ګیره وینځل دا کافي وي. او چې کله ګیره هلکه وي سرمنې ته اوبه رسېدل ممکن وي نو بیا د زنې دا سرمن دا به لمدی، دا په فرایضو کې دی. او دویم نمبر باندې دواړه لاسونه وینځل. لاسونه په دې طریقې سره وینځل چې اوبه سړی راواخلي او داسې راواچوي تر څنګلو پورې او بیا داسې ومږلی شي او بیا داسې اوبه راواچولی شي او داسې ومږلی شي نو دا فرض دی د څنګلو سره. بعض خلک چې کله په نلکه باندې اودس کوي نو دا لاسونه داسې څنګل ورته ونیسي او دا وینځي، حالانکه دا مکروه دی او خلاف سنت دی، خلاف د حدیث دی. حدیث پاک کې چې کوم ادب د اودس ذکر دی د لاسونو وینځلو هغه دا چې اوبه راواخلي او په دې طریقې باندې لاندې نه اوبه بره ویسي او بیا د څنګل سره هغه وینځي. بعض اوقات په څنګل په دې ځای کې دا ځای اوچ پاتې شي، حالانکه دا څنګل دا په اودس کې د اودس په فرایضو کې داخل دی. نو دا دویم نمبر فرض دی، په دې طریقې سره اوبه راواغشتلی شي او داسې په دې طریقې سره اوبه به راواچولی شي سره د څنګله دا ووینځلی شي. نو اکثر څنګل اوچ پاتې شي نو دې سره اودس نه کېږي، دا څنګل په فرایضو کې داخل دی، دا به ورسره وینځي خامخا. او دریم نمبر باندې د سر مسح کول دی. سر مسح څومره فرض دی نو دا قرآن کریم کې نشته، صرف د مسح ذکر راغلی دی. نو احناف په نسبت باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم براه راست د صحابه کرامو نه علم زده کړی دی، براه راست د صحابه کرامو شاګرد دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شاګردانو براه راست شاګرد دی. هغه فرمایي چې یو سړی که دا لاس لون کې او په دې منځنۍ حصه باندې کېږي نو دا د سر څلورمه حصه ده نو د فرض ادا شو. البته سنت طریقه هغه دا ده چې دواړه لاسونه لمدې کړی شي او دې ځنه سړی شروع شي په دې طریقې سره او بیا داسې راتاو شي نو بیا دا لاسونه چونکې داسې لوند وي نو دا په غوږونو باندې داسې راتاو کړی شي او سټه مو سره مسح کړی شي، دا مکمل سنت ادا شي. لاسونه لمدې شي دواړه لاسونه او دې ځنه شروعات وکړي شي او بیا شاته په دې طریقې سره دا او بیا غوږونه په دې باندې مسح وکړي شي او سټ مسح وکړي شي، دې سره مکمل سنت ادا شي.
نو د سر په مسح کې صرف فرض دومره دی چې یو سړی فرض ادا کوي نو که یو لاس لون کی او سر په دې منځ باندې کېږي نو د سر څلورمه حصہ هغه وشو او فرض ادا شو. او سنت طریقه بیا په دې طریقې سره دی چې دوه لاسونه لون کړی شي او دې طرف نه شروع کړی شي او چې شاته ورسېنو لاسونه الټه کړي او بیا داسې راواړي چونکې دا ګوتې لمدې وي نو دا په غوږونو باندې یو دننه او نور بهر داسې مسح وکړی شي نو دا سنت مکمله طریقه ده. نو لہذا دا فرایض قرآن کریم کې چې کوم بیان کړی دی نو دا بیل ذکر کوم دې دپاره چې فرایضو کې معمولی کوتاهي راشي نو هغه اودس نه کېږي چې اودس ونه شي نو مونځ نه کېږي. لہذا دریم نمبر فرض چې دی هغه د سر مسح کول دی او څلورم فرض په اودس کې هغه دواړه خپې سره د ګیټو وینځل دی او دا د اهل سنت والجماعت چې کوم څلور مسالک دی د ټولو مسلمانانو په نسبت باندې دا اتفاقی مسله ده چې خپې چې کله په خپو باندې موزه د چمړې والا کوم حدیث پاک کې دغه شرایط راغلي دي هغه شرایطو په بنیاد باندې چې کوم چمړې والا موزه نه جرابۍ یا بل څه هلکا سیز وي نو هغه به وباسي او خپې به مکمل وینځي سره د ګیټو دا فرض دی. دې کې د چا اهل سنت والجماعت چې څلور مسلک دی څلور ائمه دی او هر یو امام د خپل تحقیق مطابق د قرآن او د سنت نه مسائل اخذ کړی دی د مسائلو استنباط کړی دی امت ته خبره اسانه کړی ده او په دې څلورو امامانو باندې د ټول امت اجماع ده د ټول امت اتفاق ده چې په دې څلورو ائمو کې چې د کم یو امام اتباع وکړي هغه د قرآن او د سنت اتباع کوونکی دی. په دې کې د کفر او د اسلام خبر نه وي اولا او غیر اولا مسائل هغه ذکر کړی دی او په دې مسائلو کې په دې ائمو کې په دې فقهاو کې چې کم اقرب الی السنت دی یعنی سنت ته ټول نه زیات نزدیک کم یو دی دغه تحقیق کړی شوی دی اولا ټول نه زیات کم یو نزدیک دی کم یو زیات اولا دی هغه دغه تحقیق په بنیاد باندې د هر یو فقيه د هر یو مجتهد او د هر یو امام خپل تحقیق دی. نو په دې څلور وانو کې چې کم یو سړی د کم امام اتباع کی سرنګ چې په ټوله دنیا کې ټول نه اکثر هغه چې د مسلمانان د فقه حنفی د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه باندې چې هغه خپل عبادت کوي نو لہذا دا یو اتفاقی مسله ده چې کله په خپو باندې چمړې ولا موزه نه وي هغه شرایط چې کوم په حدیث پاک کې ذکر دی چې کم از کم 1 میل مزل پکې سړی کولی شي او په خپل باندې په خپو کې ولاړي خوېږي نه او مجلدین وي منعلین وي جلد والا وي او دغه څه چې دی تلی والا وي مضبوطه 1 میل مسافت چې دی سفر پکې کولی شي او بو ډایرکټ ورنوځي نه دا څلور 5 شرایط چې دی هغه فقهای کرامو لیکلي دي کدی شرایط سره دا موزي وي نو پغې باندې مسح کیږي یو سړی په خپل مقام باندې وي نو 24 غنټو پوری یو ځل چوینځي او دا موزي واچي نو 24 غنټې پغې باندې مسح کولی شي او که په سفر باندې وي نو 3 ورځې پغې باندې مسح په دې موضوع باندې کولی شي او کدا نه نو بیا مکمل طریقې سره دا جرابي وي کغه بوټان وي کار سیابه وباسي او خپې به وینځي او ځکه چې دا فرض دی او په فرضو کې څه قسمه گنجائش هغه نشته دی. بعض خلک په جهالت سره چې هغه په جرابو باندې مسح کوي او بیا وایي چې حدیث پاک کې راغلی چې جوربین باندې هغه جوربین نه مراد هغه شرایط ولا جوربین عربي ولا دی دا اردو ولا جرابی تی مراد نه دی. بعض خلک په دې کې خوېږي او فرایض ته پاتې شي او چې فرایض پاتې شي نو فرض ته پاتې شي نو بیا مونځ نه کیږي. نو لہذا په دغه مسایلو کې د امت چې کوم ائمه مجتهدین فقها دي دا غو اتباع کول پکار دي چونکه د اودس یو بنیادی چیز دی د اودس نه بغیر مونځ نه قبليږي د اودس نه بغیر سړی طواف نشي کولی د اودس نه بغیر ډیر احکام داسې دي چې هغه بغیر د وضو نه بغیر د اودس نه کیږي. طهارت چونکه بنیاد دی نو په دغه اعتبار سره په دې آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالى د اودس فرایض د غسل فرایض د تیمم حکم هغه تفصیل سره ذکر کړی دی چې موږ تاسو یو 10 منټه 15 منټه روزانه وباسو خو توجه سره دا وورو بیا په غي باندې د عمل کوشش وکړو چونکه د طهارت احکام د انتهایی ضروری دی د اودس فرایض د غسل فرایض د تیمم احکام چې موږ تاسو خپل اوقاتونه وخت وباسو دا وورو او بیا دا هغه مسائل چې کوم قران کریم موږ ترا کړی وي هغه مسائل د خورولو کوشش وکړو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.